بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مخکیت کی اللہ رب العزت مسئلہ صوم ذکر کړی و، یعنی د روژې والا مسئله فرضیت د روژې والا او همدارنګې د روژې فضیلت او همدارنګې دغه روژې فضیلت په دې طریقې سره د څومره هم آسماني کتابونه دي د احمد په حدیث سره دا کتابونه ټول په روژې کې نازل شوي دي. او همدارنګې که یو سړي ته عذر یا بیمار شو یا مسافر شو نو هغه بیا روژه څه طریقه وي نو ټولې خبرې مخکې آیات کې بیان کړي. د نن آیت کې اذا سألک عبادي عني فإني قریب، یو دا خبره مخکې څو مسائل ذکر کو هغه دی آیات دپاره سبب یا تمهید یا سیاست په دې طریقې سره چې مخکې کوم روژې مسله ذکر شو نو د روژه دې دپاره وه چې د الله تعالی له قرب حاصل شي، د الله تعالی نزدېکت حاصل شي. نو شان نزول د دې آیات په دې طریقې سره چې اذا سألک عبادي عني فإني قریب، یو قوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه رال او تپوس کې نبی صلی الله علیه وسلم نه ویا رسول الله د الله تعالی مو ته نږدې دی او که لرې دی؟ که لرې وي نو بیا مونږ په کار زور زور سره الله تعالی ته فریاد وکړو، اواز وکړو، او که نږدې وي بیا په کلارې سره وکړو. نو دې ټایم کې دا آیات نازل شو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. چې کله تا نه د ما بندگان ما باره کې تپوس وکړي نو الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل وی ما نه ته دا نږدې دی، ډېر قریب دی. دی آیات کې دې خبرې طرف ته اشاره دی. ګڼ خلک داسې وي چې هغه د پیرانو او فقیرانو ته همدارنګې زیارتونه اوازونه کوي، یا ژوندي دي یا مړه دي. ګوره الله رب العزت په خپله باندې زه نږدې یم نو ما ته اواز کول پکار دي، ما ته فریاد کول پکار دي. انسان په دې سر کې یو رګ دی هغه ډېره نزدیکه دی، انسان ته ډېر نږدې دی. معمولي شیان ته هم طبیبان په هېڅ یاره که ولګېدله نو انسان ډایرکټ مړېږي ورنه. نو الله رب العزت د هغې نه هم انسان ته ډېر نږدې دی. ځکه ګڼ شی احادیث د بخاري شریف، مسلم شریف، همدارنګې نور د حدیثو کتابونو کې دا خبره ذکر کېږي. بار بار حدیثو کې رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله رب العزت فرمایي چې کله ما بنده ما ته یا اولش نږدې کېږي نو زه ورته ګاز نږدې کېږم، ما ته ګاز رسي زه دعا ورته نږدې کېږم، ما ته په مزل ځي زه په منډې نږدې کېږم. دې مطلب څه دی چې ګوره الله تعالی فرمایي زه بنده سره هر وخت موجود یم، هر وخت دې سره نږدې یم. او دې آیت نه دا معلومیږي چې نورو خدایانو ته بیا نورو بتانو ته نورو کاڼو نه جوړ کړي بتان او همدارنګې زیارتونه انسانان ګوره دا ټول هر څه الله تعالی ته محتاج دي. نو دوی ته به څرنګې اواز کول پکار وي، څرنګې به دوی ته اواز کول صحیح وي. نو خالص یک یو الله تعالی ذات ته اواز کول او هر وخت الله تعالی ته فریاد کول دا د الله تعالی شان سره مناسبه دي. لکه بعضې قرآن کریم کې راځي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، موږ د الله تعالی نه حق د ویرل دې طریقې سره دا شي چې کله موږ ته صحیح فریاد الله تعالی ته وکړو، صحیح منو سره او صحیح طریقې سره د پیغمبر په طریقې سره الله تعالی نه وخت وکړو، نو آیا به موږ ته الله تعالی راکوي او که نه راکوي؟
نو دې ځکه د آیات کې دا خبر طرف ته اشاره ده چې نور خدایانو نه غوښتل نشته دي الله تعالی نږدې دی بس ادبینه غواړه بل چا مدد مه غواړه پلانکي را مدد شلو یې ځونه را مدد شه د شهید میران ځوان داسې الفاظ استعمالوي وي دا را مدد شه د دوره غڼې خبرې کول دا صرف یک یو رب دپاره بس پکار دي یک یو رب ته هر ټایم کې आवाज کول فریاد کول دې ته ویلی شي مسله د توحید مسله د اله والا چې بس صرف یک یو الله تعالی اله دی بل څوک نشته در سره عبادت لایق مدد کولو مشکل کشا حاجت روا بچي همدارنګې مال دولت عزت ذلت ټول هر څه الله تعالی په لاس کې الله تعالی ورکوي او چې کله مو تاسو عقیده صحیح دي موافق برابر شو کنه د قرآن او حدیث مطابق شو د توحید الله تعالی د وحدانیت مو تاسو ایمان او یقین برابر شو نو بیا ټول کارونه سم دي خدا عقیده برابردل داسې قرآن خبره نه دی خدا هر کی چې کله مو تاسو قرآن او حدیث ته غوږ کیږدم او وایو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي چې کلام د تا نه تپوسو کې د ما بندگان د ما باره کې نه فإني قریب یقینا زه ډېر نږدې یم اجیب دعوت الداعي زه قبلوم سوال کوونکي ورا خو چې کله اذا دعاني چې کله مانې غواړي ما ته آواز کوي نو فلیستجیبوا لي قبولتیا د وکړي ما دپاره ولیؤمنوا بي او ایمان دراوړي په ما باندې لعلهم يرشدون شاید یا کېدی شي چې دوی په هدایت باندې شي هدایت ورشي او چې کله الله تعالی ته آواز وشي نو بیا موږ تاسو ټول په الله تعالی به هدایت به روانوي الله تعالی موږ عمل کولو توفیق راکړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب